زه تاسو ته یو جمله ویم چې په مخ ته ځمکه باندې آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک غوندې انسان په دنیا پاتې نشه د ما محترمو د هغې په چهره مبارکه باندې د دنیا خورې ووړې دي قبر مبارک ته لاړه د دنیا نه لاړه پته ولګې د دنیا کې پاتې کېدو والا انسان نشته د ما محترم زما ستا او تاسو ته یو خبره کوم زندگی روانه ده ته خوشحاله وی چې کله انسان په ډکه خوله باندې وخاندي عزرائیل علیه السلام ول په مخ باندې لاس راخکي ورته आवाज وکي دا څه شی دی چې ته د مرګ نه غافله کړې او خاندې څه شی دی چې ته خاندې نو زما محترمو زما ستا په نسبت باندې د دنیا قیمت څومره دی او د آخرت قیمت څومره دی او چې دنیا دې وګټله ګویا آخرت ته برباد شو او که آخرت ته وګټه دنیا به خامخا ذلیله کېده ما محترمو دنیا نه به بې رغبتي اختیارې دنیا به په مثال د غسلخانې استعمالې د دنیا مثال د غسلخانې دی چې څنګه غسلخانه کې که تا ټیل ماربل هم ولګول کټ پکې ناچه چې پکې سملې حاجت ماته پکې کې حاجت ماته او ډایرک بار روزي داسې د دنیا مثال هم دی حاجت پوره کوه دومره زندگی تیروه دومره رزق ګټه چې ستا پې د یوې وخت روټۍ کېږي او بیا د سار غم مثال زمونږ که زه تاسو ته یو خبره کوم زمونږ ایمان او زمونږ عقیده د مارغانو نه هم کمزورې ده مارغان ټوله ورځ دې دپاره ګرځي چې نن ورځ رزق څنګه پیدا کړم په ډکه ججوره باندې خپل دغه له راځي خپل جالې له راځي صوبایي کې په تشه ججوره باندې هم د دغې نه وځي کاروبار نه کوي بینک بیلنس نه لري ګاډي موټرې نه لري چاکران نه لري ځمکې نشته لیکن عقیده ده چې کوم ذات ما ډکه ججوره دې جالې له راولي زما رب قسم خوړلی دی او دې اعلان کړی دی چې دا تشه ججوره به دله ماښام واپس ډکوم او دې جالې ته به راځي نو چې څومره دغه دی چې څومره ستا دی الله به هغې عمره در رسوي زما محترمو او لرې مزه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمای وی یو پیری شات خولې ته نږدې کړه نو چې نږدې کړه نو په جړا به شو شات به بیا را لرې کړه بیا به شات خولې ته نږدې کړه صحابه کرام ناست بیا به وجړل لکه د ماشومانو هغې ورته وی صحابه هم چې په درېمه پیری دا کار وکړه صحابو ته حضرت ته ولې جاړئ شات ولې نه خورې ولې جاړئ هغه قسم دی چې شات خولې ته نږدې کړم ما ته د نبي علیه السلام مبارک لوږه یادېږي وی داسې د نبی علیه السلام ما داسې لوږه لیدلې ده چې د نبی علیه السلام د اوښکو لارې ما په چهرې نبوت والا باندې لیدلې دي ما د نبوت په چهرو باندې د لوږې اثرات لیدلې دي او د اوښکو لارې مې د نبوت په مخ باندې لیدلې دي او چې دا شات خولې ته نږدې کوم ما له حیا راځي قسم دی نو زه خبره کوم د ما محترم چې دنیا انعامات الله ورکوي دنیا ورکوي الله لیکن ته به په دې حیثیت باندې چې الله دا خورم ستا صرف ستا د عباداتو دغه دپاره زه اکثر خبره کوم کم ملګري چې درس ته کښېني د خدای په ذات قسم خورم چې الله والا خلک دا دي چې د دنیا مانه ټوله ورځ خو موږ د بچو د رزق دپاره وګرځو که نه لیکن دا 15 ساعته الله ته کښېنو زما رب به زه خپل طرف نه یو جمله ویم زما رب به فرښتو ته وي وګورئ که نه زما بندگان چې ما درکې ناستي او ما ته ناستي د ما محترم نو بهترین خلک قسم دی ستاسو نه نشته او تاسو ته یو جمله اخیري ویم درس کوم زما امامتي په اډه کې ده زه هلته جومات کې خو د الله په ذات قسم خورم د حدیثو کتاب مې مخې ته دی چې زه ډېر په ذوق او په شوق دلته میروس ته راځم زما ستاسو میروس والا خلکو سره یو محبت پیدا شوی دی او قسم دی داسې مینه مې د سره پیدا شوې ده لکه د انسان چې د خپل خاندان سره مینې دونه په مینه راځم په ایمان دې دپاره زه یم قسم دی چې دې خلکو ماله دونه مینه راکړه دې دپاره چې دا قاري صاحب موږ ته راځي چې د الله سره م جوړوي او الحمدلله ما ولیدل چې تاسو په کوم ذوق سره د الله دربار کې ناست یې زه وایم دا صرف دې دپاره کوم چې د قیامت پر ستاسو ټول ووایه چې الله انشاءالله رب نه امید کوم او دا کتاب را سره دی قسم دی د رب نه امید کوم چې الله تاسو ټول بخلي یې جنتیان یې ټول شوق سره سبحان الله ځکه چې دې کتاب ته ناستي هغه دودخیان نشي کېناستې د الله په کور کې چې ناستي دودخیان نشي کېناست نشي دغه کېدی نو خبره دې پورې کوم په دا رادم چې ستاسو الله مغفرت وکړي زه ګناهګار بندې تاسو به وایئ چې الله دې کس مونږ ته دین نارسولی دی مونږ ته ستا ټکې ښولی دی الله دې م را سره وبخه صرف په دا یو دغه باندې راځم او قسم دی ګوره تاسو سره مې ډېره مینه ده د اډې د خلکو ما زما ډېر عزت کوي ډېر عظمت مې کوي خو د ټولو نه زیاته مینه مې تاسو سره پیدا شوې ده زما تاسو نه څه لالچ نشته څه دننه غواړم زما شپږ 2 میاشتې وشوې یو سړی دې ثابت کړي چې ما ته وایي چې کاري صاحب تا تنخوا غوښتې ده
تاسو غوښتي هیڅ نه غواړم د الله د رضا دپاره او صرف ستاسو مینې او محبت لرادم بس په مقابله کې چې کتاب ته کښېنې الله ته کښېنې د الله په در کې دې دپاره چې دا زما دپاره د جنت ته دننه کېدو سبب وګرځي او ستاسو دپاره دا زما دپاره په قبر کې د تیارې نه رڼا شي او ستاسو دپاره په قبر کې د تیارې نه رڼا شي انشاءالله ذوق سره به کښېنو که نه خوښ هم ده انشاءالله حدیث ته غوږ کښېږدئ ازهد فی الدنیا ځان بچ که د دنیا نه یحبک الله الله به در سره محبت کوي وزهد ځان اوساته فیما د هغه څه کې عند الناس چې د خلکو سره دي یحبک الناس خلک به هم تاسو سره محبت کوي که یو انسان وایي چې الله دې ما سره مینه وکړي نو د دنیا نه بې رغبتي اختیار کړه او که وایي چې مسلمانان او انسانان دې ما سره مینه وکړي نو انسانانو سره چې کوم نوکران چاکران بینک بیلنس یې په دې ځان ناغرضه کړه دې نه ځان وساته ځان بې پروا کړه د چا مال ته مه غلې کېږه چا نه څه مه غواړه نو خلک به د سره مینه شروع کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات